السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ماشاءالله مفتی صاحب ستاسو په میډیا باندې ډېر ښکلې خدمت کوئ. په هره مسله کې ډېر ښکلې تحقیق او ډېر انصاف او ډېر په وضاحت سره بغیر د څه تعصب نه. ماشاءالله مفتی صاحب زموږ سوال دا دی چې آیا د روژې په حالت کې د مصنوعي غاخونه ایستل او کیخودل دا څنګه دي؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا امیر زادہ صاحب خوشحال عزتمندو سے اللہ دے خلرا د مصنوعی غاخونو متعلق مو حکم سوال کړی دی. ګوره کم کس چې په خوله کې هر وخت مصنوعي غاخونه لګېدلي ساتي نو نه خو په دغه مصنوعي غاخونو کې بوی وي نه پکې څه مزه او ذایقه وي. نو لہذا که د روژې په حالت کې دا مصنوعي غاخونه په خوله کې پراته وي یا یې سړی لرګي او بیا یې کیږدي دې سره روژه نه ماتیږي او نه ورسره مکروه کیږي. امداد الفتاوا جلد 2 صفحه 142 کې په دې مسله بحث کړی دی.